السلام علیکم ملګرو، په خیر جوړ یاست. نن زه بیا ستاسو لپاره پر نوې ویډیو باندې حاضر یم. په دغه ویډیو کې به زه د تاسو څخه یو پوښتنه کوم. زما خو ذمه داري ده، د انارو باغونه دي، زه د دې په باره کې به تاسو ته معلومات درکوم. نن به تاسو ماته دغه جواب راکوئ چې مثال زه اوس د دې باغو په دې باره کې ویډیو در جوړې کړم، که چیرې ستاسو دا ویډیوې زیاتې نه خوښېږي یا د دې سره ستاسو ډېر تعلق نه وي، نو ماته بیا یو بله رایه راکړئ. په سوشل میډیا کې زه هم ډېره ماهره یم. د سوشل میډیا د لارې که تاسو چیرې د یو موبایل سیټینګ یا یو ایپ چې د موبایل هر سیټینګ هر طریقه کاري، نو تاسو د دا ورور څخه پوښتنه کولی شئ. هر طریقه کار ته در ښیم چې مثال دا کار دا ډول کېږي او دا کار دا ډول کېږي. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې تاسو به ماته په کمنټ کې وایئ چې ته په دا باره کې یا ویډیو جوړه کړئ، یا تاسو له یو مسله راشي په موبایل کې، یا تاسو یو ایپ راواړوئ یا ویډیو را ډاونلوډوئ، یا موبایل کې یو مسله راشي یا یو بله کیسه، یا یو یوټیوب چینل جوړوئ، یا فیسبوک پیج جوړوئ، ټیک ټاک وی سی اکاونټ جوړوئ، چې هر رنګه شی ستاسو ورته ضرورت شو د موبایل د لارې، نو تاسو ماته کمنټ کوئ چې دا ورور تاسو ته حاضر دی. هر رنګه ویډیو وي، هر رنګه طریقه کار وي، زه به تاسو ته ویډیو جوړوم او اپلوډوم. نو نن دغه ویلوګ را سره وګورئ. دا ویلوګ چې دی دا د دې باغ په باره کې، یعنې مثال چې په دې باغ کې اوس اوبه لګېږي، ما سره دا ملګری هم ناست دی، نه دا راغلی دی. نو نن ما ده سره دا مشوره وکړله چې زه به د خپلو ملګرو سره دا پوښتنه وکړم چې د دوی ګټه په کومه باره کې دا ویډیو خوښې دي. موږ خو زه خو هېڅ ویډیو جوړه کړم، هغه چې زما خوښ وي هغه ویډیو زه جوړه کړم. اوس باید زه دا غواړم چې زه دا ویډیو جوړه کړم چې ستاسو خوښ وي. لایک هم راته وکړئ، کمنټ هم راته وکړئ، سبسکرایب هم کړئ. او زه په دې باندې ډېر خوشحاله کېږم په لایکو، په سبسکرایبو، او چې ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړي. نو دا ویډیو چې دا خوند کوي، مزه کوي نه. اوس ما د باغ په باره کې ویډیو جوړې کړي دي ډېر خلک. نو زه ستاسو لپاره ویډیو چې جوړوم هغه دا د باغ ویډیو جوړوم، چې مثال انار دا ډول کېږي، انار ولې چاودل کېږي، انار کومه خواري غواړي یا کوم دغه. ډېر خلک به دا ویډیو نه ګوري او نه یې خوښېږي. نو زه تاسو ته هیله کوم چې مثال تاسو ماته خپله رایه راکړئ چې زه تاسو د سوشل میډیا د لارې ویډیو در جوړې کړم، د موبایل د سیټینګ په حواله سره ویډیو در جوړې کړم. نو زه تاسو دا هیله کوم چې هر یو ماته خپل کمنټ وکړي چې باید ته په دا باره کې ویډیو جوړ کړه. که ستاسو هره مسله وي ماته کمنټ وکړي، انشاءالله زه به ستاسو لپاره نوې ویډیو راوړم. نو نن د ما سره زما ملګری موجوده دی، محمد عباس، چې دی هم کار کوي په سوشل میډیا کې، په فریلانسینګ کې، اپورک کې. یعنې مثال بار ملک چې اډر وراشي دی هغه اډر ورکمپلیټه کوي. کېدای شي دله به در اوسه اډر نه وي راغلی، د اوس نوی شروع کړی دی. د ده اکا په دغه کې د ډېر ماهره دی، د ډېره وخته لګیا دی کار کوي. ده هم اوس دغه کار شروع کړی دی. فلحاله به اډر نه وي راغلی، دی به تاسو هم خپله رایه درکړي. د سوشل میډیا څه واقعي خلک پیسې ګټی شي، نه شي ګټلی. سوشل میډیا ولې خلک استعمالوي؟ برناکو خلک ویډیو نه جوړوي، تا ته یې شیروي چې ته دا سوچ وایې چې مثال دا اوس څنګه ویډیو دی د دا ویډیو د لارې ډېرې پیسې ګټي. نو به زه نن د ده دا پوښتنه وکړم چې تا اپورک شروع کړی دی یا اډر ته راغلی یا دا څنګه کار دی. د لږ دغه زما ملګري هم پوه کړه چې د دوی سر په خلا شي باید دا واقعي دغه کار دی. که چیرې ستاسو دا کار خوښ و، د ده د چینل لینک هم زه د ویډیو کې د کمنټ کې درکړم، تاسو به د ده چینل سبسکرایب کړئ، دی به په هغه باره کې به تاسو ته معلومات درکړي. نو عباس السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی، په خیر. نو دا زما ملګرو ته د اپورک په باره کې څه معلومات ورکړي چې د اپورک باندې څنګه کار کوي. دا خو نو اپورک دی، فایور دی، دا ډول نور پلیټفارمونه هم دي نه. مطلب دا کار ته فریلانسینګ وایي. فریلانسینګ معنا فریلانسینګ یعنې مطلب چې آزاد کار نه، چې ستا پرې کار مطلب ته خپله وخت ورکوی چې د نوکرۍ د دا کار نه دی نه. یعنې هر څه یې ستا په لاس و، مطلب وخت یې پایبنده نه دی چې باید چې ورته کښېنه 12 ګنټې کار وکړې. نو په دا باندې د فریلانسینګ وایي. نو دا خو ما شروع کړی دی تقریبا 2 کاله کېږي. 2 کاله و زما اکاونټونه چې نو دا ډول یو نیم اډر به راغلی خامخا په هغه کې دا دوی کار دی. مطلب زیاتره کلاینټونه ولاړ شي نه، دې کې مثال په 100 کې 2-3 کلاینټ هغه مطلب تیار شي کار نه. دا مطلب د سوشل میډیا د فیسبوک دغه یا ګوګل ایډز نه، دا ډول یو کلاینټ به ای سی او کې ویب سایټ مخته بیایي نه، د یوه یوه د ویب ډیولپمنټ، د یوه د سافټویر، د یوه د کوډینګ، د یوه د څه شي. یعنې مثال دغه کوم ایډنس دا زما ملګري چې دی دا چې دغه ویډیو وګوري چې ته کلاینټس یاد کړې یا دغه یاد کړې، دا خو په انګلیش زبان کې ما ته یاد و. دوی ته د مشکل معلوم شي دا خو دا اوس څنګه خبرې کوي، ایډز کانا دي. یعنې مثال چې دا کار سړی شروع کړي دا بالکل ایزي که مشکل دي؟ یا بالکل ایزي دی، دا خدای کار دی. مثال اوس دلته دوی هم کورس پیدا کوی شي نه، اوس مثال ډیجي سکل کورس دی نه، دا نور دی چې په یوټیوب کې سرچ کړي دا کورسونه دوی پیدا کوی شي. اسانه کار دی. دا کوم ایډ چې دی دا ته اشتهار وایي. دا چې په اخبار کې ته ګورې اشتهار چې لګېدلی
یعنې پر کونج دی شیمپو دا څه شي لګېدلی دا ته ایډز وایي ایډز دا وایي ته اشتیا یعنې مثال دغه به ته ور جوړوې یا دا به ته په فیسبوک کې جوړې ډېر اسان هم دی خو ما چې لږ انګلیش سره هم لږ تعلق لري لږ سر نن سبا خو سوشل میډیا ده چې مثال هر شی اوس ته غواړې چې انګلیش دې نه زده هم لکه چاټ جي پي ټي ته چې ته ورسره وکړې اوس ته ویډیو جوړه کړې ډسکرپشن هم چاټ جي پي ټي ټایټل هم درکوي چې صرف دونه چې اردو یې زده خو زما د اندازې سره هم یې کوی شي چې مثال دی د چیټ جي پي ټي څخه کار اخیستی شي یا مثال ګوګل ټرانسلیټ یا بل یو نو ما دا ویډیو په دا باره کې جوړه کړله چې زه د خپلو ملګرو سره دغه واخلم چې اجازه واخلم چې زه اوس تاسو ته په کومه باره کې ویډیو جوړه کړم داسې اوس د عباس دی عباس هم خپل کار کوي مثال زه بیا خپله ذمه داري و دا هم په مخه اخیستې ده دا ډول نور ملګري تاسو به هم یو کار کوئ هغه تاسو د ما څخه هم پوښتنه کوی شئ دغه عباس چینل کوم چیرې دغه پایور و اپورک خوښ و کمنټ راته وکړئ زه به د هغه لینک هم تاسو ته په کمنټ کې درکړم تاسو به هغه باندې خپل کار شروع کړئ کورس به وکړئ هغه کار به هم شروع کړئ نو اوس ما د تاسو نو په آخري کې ما د تاسو څخه دا خواست دی چې تاسو خپله رایه ماته راکړئ په کمنټ کې که تاسو په هره باره کې ویډیو غواړئ انشاءالله زه درته حاضر یم په هغه باره کې به زه تاسو ته ویډیو جوړوم او که مې ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ دغه چینل دغه چې دی دا ستاسو خپل چینل دی په دې کې چې تاسو هر شی غواړئ تاسو ته میلاویږي که په هره باره کې تاسو ویډیو غواړئ انشاءالله ما چې کمنټ کوئ زه په هغه باره کې به تاسو ته ویډیو جوړوم یا د موبایل سیټینګ یا د باغ په حواله سره یا داسې بله ویډیو ستاسو مخ نه راشي چې مثال یا د دې په باره کې معلومات راکړه دا حقیقت دي یا درواغ دي یا څنګه دي زه به په هغه باره کې به تاسو ته ویډیو درکوم والسلام